او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. درود شریف آواز بلند ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. رب کائنات جل وعلا حمد و ثنا بیان اول و بعد حضور نبی رحمت امام الانبیاء مشفق اعظم شفیع معظم نور مجسم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درگاہ نبوت و درگاہ رسالت کی عقیدت و ارادت محبت گلن و پر زبن اڑانے کول نبات نن لسم شعبان المعظم دے د شعبان د میاشتی لسم تاریخ دے او شب بارات پنځه لسم شعبان المعظم دا د چهارشنبې په ورځ باندې راځي. چهارشنبه شپه نصف شعبان المعظم دی. د رارواني چهارشنبې شپې چهارشنبې د ورځې په شریعت کې په قرآن او حدیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اقوال مبارکو کې ډیر لوی ذکر راغلی دی. قرآن کې حامیم دا حروف مقطعات ونه دي د دې په معنا الله او د الله رسول خپويږي یا سر بین الله ورسوله. الله رب العزت جل وعلا والکتاب المبین قسم خوري د دې ښکارا د دې روشن د دې واضح کتاب باندې چې انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ چې دا کتاب بلا شک او بلا شبهه دا پاغه مبارک شپه کې را نازل شوه دی. اې د ایمان والو رب کائنات جل وعلا خپل بندگانو ته وقتاً فوقتاً لمحه بلمحه د زندګۍ په هر موڑ کې د زندګۍ په هر جون کې انسان ته الله رب العزت جل وعلا موقع ورکي د سابقه گناهونو د مغفرت د پاره د بخشش د پاره د خپل لمنې د صفا کولو د پاره د ښکارو د پټي د غټو د ورو د گناهونو د معافی د پاره الله رب العزت وقتاً فوقتاً بنده ته دا موقع ورکي. په هغه موقع کې یو موقع د شب بارات د شپه ده. په هغه موقع کې یو موقع د پنځلسم د شعبان المعظم دغه مبارک شپه ده. دا یو داسې مبارک شپه او مبارک ورځ ده چې په دې کې د الله رب العزت جل وعلا رحمتونه راوریږي او رحمتونو والا میاش سره دا تړلې شوې ده. په دې کې رحمت او د برکت داسې یو نزول وي چې دې شپې ته د دعاګانو د قبولیت شپه ویلې شي چې په دې شپه باندې الله رب العزت جل وعلا دعاګانې قبلوي. په خصوصیت سره د انسان د رزق فراوانی او د رزق زیادت او د رزق زیاتواله الله رب العزت جل وعلا په دې شپه باندې انسان ته ورکوي. بشمار رحمتونه او د برکتونو نزول کیږي. دا دومره مبارک شپه ده چې د عمر بر د انسان برکت د انسان رزق د انسان د رزق کشادگی د په پنځلسم شعبان باندې د انسان لیکل کیږي. او بل براءت هم دی. د براءت معنی څه ده؟ د براءت معنی ده بری کېدل آزادېدل. یعنی انسان په دې شپه باندې الله رها کوي الله آزادای یعنی الله ورله نجات ورکوي. الله رب العزت جل وعلا بخنه او بخشش ولا ورکوي. په دې شپه باندې هغه رحمان او رحیم ذات چې هغه الله د خپل بندگانو ګناونه معاف کوي. د جهنم نه د آزادۍ پروانه انسان ته ورکوي. د دغه وجنا دې ته شب بارات ویل شي. شب بارات کې ډیر برکتونه دي خو زه به درته د پنځو برکتونو صرف ذکر وکړم چې دا شپه عام شپه نه ده. په دې شپه باندې تقسیم د امور کیږي. یعنی انسان چې کوم کارونه کوي دی به روان کال کې څه کوي روان وخت کې به څه کوي سبا به څه کوي بل ورځ به څه کوي تر روان شب بارات پورې روان پنځلسم شعبان پورې د انسان امور لیکل کیږي د انسان کارونه لیکل کیږي د انسان رزق لیکل کیږي. نو یو پکې تقسیم د امور کیږي پدیش پکې. دویم نمبر نزول رحمت په شب بارات کې کیږي. نزول رحمت په شب
برات کی کیږي د 15 شعبان په شپه باندې د الله خصوصي رحمت را نازلېږي اسې د الله رحمتونه هر وخت را نازلېږي هر ټیم را نازلېږي خو لیکن بعض مکانات داسې دي بعض زمانی داسې دي بعض اوقات داسې دي چې هلته کې د رحمت د نزول هغه زیادت کیږي لکه زمان کې رمضان المبارک یو داسې میاشت ده چې په دې کې د رب کائنات جل وعلا نزول دا به انتها زیات کیږي دغه کې مکان والی نو د کور په ځای باندې د لارې په ځای باندې په جمعات کې رحمتونه ډېر را نازلېږي دغه رنګ بیا په جمعاتونو کې مسجد اقصی دی بیت المقدس دی مسجد نبوي شریف دی حرمین شریفین دی هغه د مکان په لحاظ سره دغه رنګ اولیاء مزارات چې وي چرته چې اولیاء مدفون وي نیکان خلق مدفون وي هلته رحمتونه راځي چرته علما موجود وي اولیاء موجود وي حفاظ موجود وي هلته رحمتونه راځي نو دک کریں دا شب بارات چې کوم شپه روانه د چهارشنبه شپه ده نو دا د الله د طرف نه د خاص د رحمت د نزول شپه ده فیضان بخشش په دې کې کیږي د هغه شپه ده چې رب کائنات جل وعلا په دې کې خپل بندګانو ته مغفرت پروانه جاری کوي ځکه د شب بارات ویل شي چې دا هغه شپه ده چې دا د برات شپه ده دا د آزادۍ شپه ده دا د نجات شپه ده په دې کې رب کائنات جل وعلا بخنه انسان ته کوي نو دې کې د بخشش چې کوم فیضان دی د الله رب العزت جل وعلا د بخنه چې کوم دریاب دی دغه سخاوت په جوش کې راغلی او رب کائنات جل وعلا څومره خلقو ته بخشش کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کې فرمایي چې لاکثر من عدد شعر عنم قلب چې کوم بنو قلب دا داغه چې څونه ګډي بيزي دي چې هغه په لکونو کې دغه تعداد او هغه په غرب په لمن باندې ورقتل نو د اغي په هغه ګډو بيزو چلو کې بعد هغه ټول غرب چې کوم پکې پټ شو دومره زیات د هغه چې کوم نو هغه ګډي بيزوي نو په یو ګډه باندې بیا څومره وختوي نو د تمام ګډو د وختو په برابر باندې الله رب العزت جهنميان د جهنم نه آزادای او جنت الله رب العزت جل وعلا داخلي د پکمش په باندې را روان چهارشنبه په باندې را روان 15 شعبان المعظم باندې او سلورم نمبر قبولیت د شفاعت په پدې کې یعنی شفاعت پدې کې الله رب العزت جل وعلا قبلای انسان د پاره چې کم شفاعت کیږي انسان د پاره کم د الله رب العزت جل وعلا بارگاہ اقدس کې سوال و منت کیږي الله رب العزت جل وعلا هغه قبلای بل پکې د فضیلت د عبادت زیات ته په نور شپو په مناسبت سره د چهارشنبه په شپه باندې چې کوم عبادت وشي کوم تلاوت د قران وشي کوم نوافل وشي کوم صدقات وشي نو اغا الله رب العزت جل وعلا د نور عام ورزنا فضیلت داغه زیات ته ثواب داغه زیات ته برکت داغه زیات ته اثر داغه زیات ته زیات به انسان داغه نا تسکین طاقت ایمانی انسان ته ملاویږي حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الدر المنصور پدې کې مبارک فرمای چې د تقسیم او د امور یعنی د کارونو د تقسیمولو الله رب العزت جل وعلا چې کوم نه پدیش پکې کوي هغه بیان فرمای چې پر روانه کال کې با انسان سره سکیږي دا په لوح محفوظ کې دا محفوظ دولت کې لیکل کېږي یعنی د انسان رزق لیکل کېږي د انسان مرګ لیکل کېږي د انسان جن لیکل کېږي تر دې پوري چې باران لیکل کېږي تر دې پوري چې کم کم خلق با حج ته ځي عمره ته ځي نیک کار وکړي دا ټول چې کم نه دا پدې کې لیکل کېږي حدیث شریف کې راځي حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم الله وجه الکریم مبارک فرمای چې زمونږ خوږ پیغمبر آقا کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک با د 15 شعبان یعنی د شعبان چې کم 15 وا پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې په وخت کې مبارک براتلو او هغه مبارک با عبادت وکولو د ورځې با مبارک روزه ساتلا مبارک با د شپې په وخت کې مبارک به کم نه هغه مبارک دا به فرمایل چې په دې اسمان باندې یو تجلا کیږي رحمت د الله نازلېږي بلکې حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي چې ان الله عز وجل ينزل ليله النصف من شعبان الى سماء الدنيا اسماني دنیا ته الله د رحمتونو په لحاظ سره
د برکتونو په لحاظ سره، د مغفرت په لحاظ سره، د بخشش په لحاظ سره الله رب العزت اولنی اسمان ته راځي. معنی څه ده؟ جسمانی طور باندې نه راځي چې رب کائنات جل وعلا لره دی یا نږدې دی. نحن اقرب الیه من حبل الورید دی. رب کائنات جل وعلا همیشه د پاره هر لحظه هر وخت انسان سره نږدې دی. د علیم بذات الصدور دی. هغه الله وهو على كل شيء قدير دی. دا الله رب العزت جل وعلا صفات دي مجسم انداز کې نه، بلکې د دې شپې برکت دونه دی چې رب کائنات جل وعلا د نن شپې په مقابله کې د شب بارات په شپه باندې دعا زیاته قبلوي. د نن شپې انسان چې نن بیګاره عبادت کوي د هغې د قبولیت مقام به جدا وي، د شب بارات به جدا وي. نن چې انسان تلاوت کوي د هغې هم ثواب شته، هغه قابل تحسین دی، هغه قابل بهتر عمل دی. لیکن په هغه شپه چې کوم عمل کوي نو الله رب العزت جل وعلا هغه زیات انسان نه چې کوم دی نو قبلوي. نو الله رب العزت جل وعلا تجلا فرمای په اول اسمان باندې. نو محبوب فرمای چې الله رب العزت आवाज کوي اے زما بندگانو سو غختو والشتا چې ورکم ورلا، که څوک د رزق فراخي غواړي چې د رزق فراخي ورکم، که څوک دولت غواړي چې دولت غواړم، بخشش غواړي چې بخشش ورلا ورکم. څوک چې د څه طلبګار دي نو هغه چې کوم نه ماته دوی ترغیب کوي. نبی علیہ السلام فرمای الله فرمای څوک مصیبت زده خلک هغه د خپل مصیبت فریاد کی الله رب العزت د عافیت ورته ورکی. یو انسان حاجت وي هغه د خپل حاجت غواړي رب کائنات جل وعلا با ورله حاجت ورکی. او دا اعلان جاری وي د الله تر دې وخت پورې چې سحر چې کوم نه نور روزي یعنی سحر شي. الترغیب والترهیب کې دغه حدیث مبارک موجود دی. دا دومره بهترین شپه ده. په دې شپه باندې حضرت سیدہ طاهرہ عابدہ زاہدہ ام المؤمنین زمونږ استاد مور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ای عائشہ تا ته پته شته چې نن کوم شپه ده؟ هغه مبارک فرمایي چې نه قربان ورته فرمایل چې نن 15 شعبان المعظم دی. شعبان المعظم 15 شپه ده. او عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سکیږي پدې کې نو سرکار دو عالم رحمت عالم امام الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل چې پدې شپه باندې د انسان رزق لیکل کېږي، د انسان تب کم رزق ملاويږي، انسان تب سسز ملاويږي، داغه جن داغه حیات دا ټول اعمال چې کوم لیکل کېږي او سابقه اعمال چې کوم دي دا د انسان رب کائنات جل وعلا برگاہ اقدس کې چې کوم نه دا پیش کیږي او پدې کې روزي لیکل کېږي. نو شب بارات هغه مبارک شپه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک با پدې شپه کې خصوصیت سره عبادت به فرمایلو. خصوصیت سره با نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک با هغه عبادت به کول د ورځې به روزنی ولا. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فلا يسأل احدا الا اعطي الا زانیہ بفرجها او مشرک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې پدې شپه باندې هر انسان سوال به قبليږي سوا د هغه چې مشرک او شرک کوي یا هغه بدکار زنانا چې هغه اډک ولو کړی او هغه بدکاری کوي لګیاي زنانا او یا چې کوم دی هغه انسان چې هغه مشرک وي الله سره شریک جوړي. د دې دوه نه علاوه الله رب العزت جل وعلا د هر چا رب کائنات جل وعلا هغه سوال هغه چې کوم نه پوره کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې پدې شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سنت مبارک دي چې قال الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ طاهرہ عابدہ رضی الله تعالی مبارک فرمایي چې زماده شپې په وخت کې سترګې را قولو شوي چې مې وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نشته دي. ما سوچ وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بلی بیبي حجرې ته تللی وي، ما تلاش الته کې وکړ، ما تلاش په مسجد نبوي شریف کې وکړ، ما ته ملاو نشه. په تلاش کې چې مې وکتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنت البقیع کې موجود دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنت البقیع کې دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارک فرمایي چې اے عائشہ ستا دا خیال هو چې ما تاسو سره عدل نکړه، انصاف مې در سره نکړه، ستا شپه او ما بل ورکا. نبی ورته فرمایي چې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې هیڅ خبره نه ده، زما دا ګمان چې تاسو نبی رسول نور بیبیانو طرف ته تللی یې، خو زما صرف او صرف دو چې پیدا کم
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته کېده نو قال الصلوۃ والسلام په دغه موقع باندې د حدیث مبارک او فرمایلو چې ان الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر عنم خلب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې رب کائنات په شپه باندې اولنی اسمان ته تشریف وروړي او د بنو قلب چې کم ګړي چیرې دي دا غي د وختو په تعداد باندې الله رب العزت جل وعلا ګناهګارو ته مغفرت نصیب ګرځي نو د دې نظام ثابت شولا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شب بارات په شپه باندې قبرستان ته تشریف وړو نو قبرستان ته تک دا د حضور نبی رحمت صلی الله علیه وسلم سنت دی دا د نبی علیہ السلام سنت دی یو روایت مطابق کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهداء احد قبرونو ته هم چې کوم تشریف وړو د شب بارات په شپه باندې الدر المنصور چې کوم نه دا خبره لیکل ده او بعض خلک وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیری تلو نو یو پیری تک سنت ته یو پیری نبی علیہ السلام د پاره زموستا د پاره نه نبی علیہ السلام یو پیرم یو کارو کی بس هغه زموږ د پاره سنت ته وی نبی السلام یو پیر تلو نو لہذا بس یو پیر نه یو پیر نه نبی علیہ السلام چې یو پیر لاړل سنت وګرځي مونږ به کوم نه همیشه کو بیا مونږ به هغه کار همیشه بیا کو نو بیا شب بارات په شپه باندې قبرستان ته تک بالکل جایزم دی مستحسنم دی روان دی بهترم دی خم دی سنت رسولم دی سنت صحابم دی سنت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا هم دی خو لیکن نه په امر شتا نه په حکم شتا نه په وجوب شتا نه په لزوم شتا مونږ په باندې دول باندې دا اعلان کو چې بعضی سيزونه باندې مونږ لزوم نه کو چې کله لزوم په باندې نشته او کله استحباب درجه ورته ملو شي چې کله اختیار ملو شي نه بیا پاغه باندې د حرام فتوا یا بیا پاغه باندې د بدعت فتوا یا د ناجایز فتوا دا دغه خلکو چې کوم خلق لګي دغه کم علمي ده دغه کم عقلی ده دغه د قران او د حدیث نه خبره ده دا دغه خپل ګناه ده دا دغه خپل کمزوري ده لہذا قبرونو ته تک رمضان قبرستان ته تک شب بارات کم جائز دے رمضان کم جائز دے لیلۃ القدر کم جائز دے شب معراج کم جائز دے دا کال دا اول ورځ نو نساء تر کال اخیری ورځ پورې تمامو کی جائز دے هر وخت تللی شي هر مقام باندې تللی شي د قران تلاوت هم کولی شي د قران عظیم الشان التکی وینام کولی شي سورۃ یاسین ویلی شي هیڅ قسمه قبرستان تا هیڅ قسمه اولیاء الله مزارات تا من بالکل په قران کې نشتا حدیث کې نشتا اولیاء په اقوالو کې نشتا د صحابه په اقوالو کې نشتا بلکې مشکات شریف حدیث مبارک دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو ډیر چې کوم قبرونو ته ځئ چې تاسو ته مرګ را یادېږي یو صحابي راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما والد سے وفات شوی یو ما نه خفت لري اوس څوک څنګه رضا کم آقا ورته فرمایل چې قبرستان ته ډیر ځه قبر ته ول ډیر ورځه دعا ورته کوا تلاوت ورته کوا ایصال ثواب د پاره صدقې کوا دې سره به کوم هغه تانه خوشحاليږي د دې سره به کوم نو هغه ته فائدہ رسیږي نو شب بارات یو داسې شپه ده چې په دې باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې الله رب العزت جل وعلا د طرفنا په دې باندې یو عام د بخشش اعلان کیږي یو حدیث مبارک کې راځي اگر چې دا صرف په فضایلو کې دی ضروري نه چې دا سوي خدا په فضایلو کې دی په فضایلو کې چې کوم ضعیف حدیث وي هغه چې کوم نه قابل قبول وي فرمایي چې په دې شپه باندې چا چې کوم دی 2 رکعاته موس وکړلو د 300 رکعاتو الله رب العزت جل وعلا ثواب ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې په دې شپه باندې جبرائیل علیہ السلام فرمایل چې الله جنتونه سجاوي په دې شپه باندې اسمان کې چې کومې ستارې دي هغه د دنیا نه ډېر ښایسته ښکلي ښکاري او بل دام فرمایي چې یو د بنو قلب د غنمو عمره خلق معاف کوي یو بل حدیث مبارکو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې په اسمان کې څومره ستوري دي د دې ستورو د تعداد مطابق باندې په دې شب بارات کې الله رب العزت جل وعلا خلق معاف کوي نو عرض مدا کولو شب بارات ان شاء الله العزیز را روان چهارشنبه په شپه باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي قوموا لیلها وصوموا نهارها ابن ماجه سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې قوموا لیلها په دې شپه کې قیام وکړئ په دې شپه کې عبادت وکړئ
په دې شپه کې لږه ویښه تېره کوئ. وصومو نهارها او د دې په ورځو کې تاسو چې کوم دی نو هغه روژه ونیسئ، روژه پکې ونیسئ. نو چې د چا وس کېږي او د چا په وس کې وي نو هغې ټول روژه ونیسئ، اجتماعي روژه ونیسئ. انشاءالله العزیز موږ به دلته کې د شب بارات په شپه باندې انشاءالله شبینه به هم کېږي. انشاءالله پوره شپه کې به قاریان صاحبان انشاءالله قرآن ختموي. کوشش به دا کوو چې مازدیګر شروع شي او داسې د شپې نصف نه وړاندې انشاءالله موږ دا ختم کړو. یې چې کوم دی نو تهجدو په ټایم کې دا ختم کړو. یوه شپه ده، ډېره فایده یې ده د رزق په لحاظ سره، د رحمت په لحاظ سره، د بخشش په لحاظ سره، د لارو کلاوېدو په لحاظ سره، هر لحاظ سره ده. انشاءالله زموږ اجتماعي روژې چې کوم طلبا غټ دي هغې به انشاءالله ټول اجتماعي روژه به ساتي. انشاءالله بیا به د چهارشنبې په ورځ موږ انشاءالله افطاري پروګرام به هم دلته کې وي انشاءالله العزیز. ځکه چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې واعطیت ما لم یعطهن احد قبلی الى قوله واعطیت الشفاعة. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې ما ته الله رب العزت جل وعلا هر هغه څه عطا کړل په دې شب بارات باندې چې دې نه مخکې ما ته الله نور راکړی، او بل الله رب العزت جل وعلا په دې شب بارات 15 شعبان باندې شفاعت ما ته راکړی و، د خپل امت شفاعت وکړي. څومره لوی د برکت شپه ده چې په دې شپه باندې شفاعت چې کوم دی هغه ته میلو شوی. نبی علیه السلام مبارک حدیث دی که څوک په دغه شپه باندې ماښام مونځ نه بعد ماسخوتن مونځ نه بعد قبرستان ته تللی شي نو هغه دې لاړ شي فادرکته بالبقیع العرقد یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشهداء. نبی علیه السلام په جنت البقیع کې او هغې مبارکو چې کوم دی نو هغه شپه باندې د شهداو دپاره او د مؤمنینو دپاره د استغفار دعاګانې کولې. په شب بارات کې چې کوم دی نو د رکوع کولو دپاره لویه چې کوم دی نو هغې دپاره خوشخبري ده. توبه خوشخبري ده لمن رکع فی هذه الليلة، توبه لمن سجد فی هذه الليلة. چا چې په دې شپه باندې رکوع کا، قیام وکړو، سجده وکړه نو فرمایي چې هغې دپاره خوشخبری ده، هغې دپاره غټه غټه خوشخبری ده. آقا علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې شپه باندې تاسو خصوصیت سره د نورو شپو د نورو ورځو په مقابل کې زیات عبادت وکړئ. نو هغه شب بارات شپه ده، 15 شعبان دی را روان، چهارشنبې شپه چې کومه ده دا د شعبان المعظم ده او ټیک بیا د هغې نه 15 ورځې بعد انشاءالله د رمضان المبارک آمد دی. د هغې انوارات دي، د هغې هغه لوی لوی ښایسته ښکلې برکات دي. الله رب العزت جل وعلا دې زمونږ او ستاسو د شعبان المعظم 15 شعبان برکات هم نصیب کړي او الله دې د رمضان المبارک برکات هم نصیب کړي. نو کوم خلک چې روژه ساتي د چهارشنبې په ورځ وساتئ، صدقه خیرات کوئ، د چهارشنبې په ورځ روژې ماتي کې وکئ یا د هغې نه مخکې یا وکئ یا په هغه شپه باندې وکئ. عبادات کوئ د چهارشنبې په شپه باندې وکئ. موږ هم انشاءالله کوشش کوو چې دلته کې د نصف شعبان المعظم په شپه باندې شبینه انشاءالله العزیز انعقاد وشي. نو د دې ټولې محلې ته چرته چرته چې آواز رسي نو صرف په دې نیت او په دې اراده باندې چې په لوډ سپیکر تلاوت کېږي نو زنانه ته هم یاد شي موږ هېره ډېره ده، تاسو ته هم یاد شي بل ته لکه د لوډ سپیکر تلاوت ولې روان دی څه چل دی. نن 15 شعبان دی، نن 15 شعبان دی نو کور کې به زنانه هم ټایم وباسي، تاسو به هم ټایم وباسئ او 15 شعبان باندې به الله او د الله نبي یاد وکړي، الله نه د خپلو ګناهونو عفو غواړو، الله نه بخښنه غواړو او د رزق فراخي به ترې غواړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.